بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. پهله تاسو دا ویډیو وګورئ، هغې نه پس بیا راځو په دې باندې یو څو خبرې کوو. دا د فهیم الله پاکستاني په نوم باندې دا زمونږ د پیښور او زمونږ د پاکستان یو ورور دی، هغه داسې یو څو خبرې کړي دي. ما د خپل پیج نم دا تاسو ته شیر کړی دی، صدای دل چې کوم زما پیج دی د هغې نم ما شیر کړی دی. پهله تاسو دا وګورئ، هغې نه پس بیا په دې باندې یو څو خبرې یو څو ګزارشات تاسو ته مخې ته ایږدم. په 2012 کې زه د پاکستان نه افغانستان ته تللی وم د سی سی ټي وي انسټالیشن په سلسله کې. د افغانستان چې کوم ملي بانک دی، کوم نیشنل بانک دی، نو د هغې برانچز دي مختلف. یو برانچ دلته تورخم کې دی، بل برانچ کابل کې دی. نو کونړ کې مونږ اول انسټالیشن مونږ په تورخم کې وکړو، بیا مونږ کونړ ته لاړو، بیا مونږ لغمان ته لاړو. نو تاسو ته دا یو واقعه د لغمان شیر کوم. په دغه ورځو کې د کونړ په غرونو باندې د پاکستان د سایډ نه څه بمبارمنټ به کېدو، هغه سایډ نه هم کېدو. نو د هغې د ایشو خو مونږ ته نور پته نشته چې دا څه چلو. خو مونږ په لغمان کې کلا سراج ورته ویل کېږي، نو د لغمان مین بازار دی، په هغې کې مونږ ملي بانک کې کیمرې لګولې. نو مونږ سحري کې مونږ د واشروم یا د تقاضي په غرض سره راووتو. نو مونږ چې واپس بینک ته لاړو، نو مونږ پسې څه کسان راغلل او هغې ویل چې یاره تاسو د کوم ځای څه نامیم دي. برحال د بینک چې کومه عمله وه هغې ورسره خبرې اترې وکړي، بیا هغې لاړه. نو د بینک د منیجر نامه ماته اوس هم یاده ده، د هغه فهیم نامه وه، زما هم فهیم نامه ده، دې د وجې ماته هغه یاده وه. نو فهیم صاحب یې ماته وویل چې یاره دا کسان، بلکې ما ته یې تپوس وکړو چې یاره دا څه ویل څوک وو. نو هغه ما ته ویل چې دا څه مسله نشته دی، خیر دی. ما بیا هم لږ مزاحمت وکړو چې یاره څوک دي. نو بیا یې ما ته ویل چې دا استخبارات والا دي. استخبارات مونږ پېژندو نه، مونږ چونکې پېښور کې اوسېدلي وو، نو مونږ د هغې په لینګویج پوهېدو نه. بیا ته ما کوېسچن وکړو چې استخبارات نه څه مراد دی. نو ما ته یې ویل چې یاره څنګه ستاسو آی اس آی ده، آی بي ده، دغه شانتې زمونږ دا یو اداره ده چې هغې ته مونږ استخبارات وایو، او داسې پټې خبرې مخبر خبرونه مونږ ته هغې راوړي او انویسټیګیشن کې ودې چیزونو کې انوالو دي. نو ما ته ویل یاره دا خو ماشاءالله ستاسو دا ډپارټمنټ هم شته دی او داسې یو اداره هم شته دی. زه خوشحاله شوم. ما ته وایي چې که هر څه وي خو آی اس آی ته نشي رسېدلی. نو زه لږ چونکې خپل ملک سره خو د هر چا مینه، نو ما ویل یاره هغه څنګه. نو لږ وضاحت یې بیا ما ته وکړو. ما ته خو سن اوس یاد نه دی، خو هغه ما ته یو سن یاد کړو چې په فلانکي سن کې مونږ په پېښور کې اوسېدو او په صدر کې یو بلاست وشو، یو دماکه وشوه. نو په هغې کې مونږ صدر کې څه کسان ونیولې شو، په هغې کې زه هم ارست شوم. بیا مونږ یو داسې توره کمره کې 15 ورځې تېرې کړې، په هغې کې مونږ 12 کسان به وو. نو په هغې کې هر چا به خبرې اترې کولې یو بل سره، خو ښکارېده مونږ ته یو کسان یو بل ته مونږ نه ښکارېدو، ډېره زیاته تیاره وه. خوراک هم دومره راکولې چې بس معمولي شانتې خوراک و چې یاره ژوندي پې وي، او واشروم به مطلب په دغه یو روم کې به مونږ متیاز هم کولې، مشکلات سره ښکارو. 15 دن بعد چې کله مونږ د دې کمرې نه خلکو اوښکو، نو یو ځای ته ور مخامخ شو، په هغې کې سټاف نور هم ناست و. چې څنګه ور مخامخ شو، نو په دې کې اوس एकदम سلوټونه شروع شو. چې سلوټونه شروع شو، موږ چې یاره دا څوک دي او څه وجه ده، څه مسله ده. نو چې وکتل، نو موږ سره په دغه 6 کسانو کې 15 دن د آی اس آی یو کس تېر کړي او هغه په غټ رینک باندې و، افسر و چېرته کې. نو هغه چې هغې ته ور مخامخ شو، نو هغې ورته سلوټونه شروع کړه او ده ورته ویل چې په دې 6 کسانو کې یو قسم په دې کیس کې انوالو نه دي، دا ټول کسان پرېږدي. نو دا واقعه ما سره فهیم د ملي بانک د افغانستان د کونړ د لغمان چې کوم برانچ و د هغې منیجر دا واقعه ما سره شیر کړې وه. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره زمونږ د آی اس آی دومره قابل، دومره تیز، دومره ذهین خلک شته چې 15 دن هغې په دغه روم کې په خپله ورسره دا تکلیفونه تېر کړه او د هر یو سړي سره د هغې قریب نه انویسټیګیشن او قریب نه معلومات کول. نو د آی اس آی دا واقعه مې تاسو سره شیر کوله. ډېره مننه. پاکستان زنده‌باد. فهیم الله پاکستاني په نوم باندې یو کس یو ویډیو کړی ده او په هغې کې هغه جنرال خبرې کړي دي او په هغې کې هغه دا یو څو خبرې د آی اس آی متعلق کړي دي او د آی اس آی یو قسم له تعریف یې کړی دی او د افغانستان څخه حواله پکې ول ورکړې وه چې یاره په افغانستان کې داسې څه ځینو کې زمونږ چا سره انټرکشن شوي او بیا په هغه ځای کې بیا هغوی هغه د افغانستان خپلو کسانو بیا لکه په هغې کې د آی اس آی تعریف کړی او هغه واقع شیر کړې ده. کمنټس کې او په هغه باندې چې اوس کوم ټرولینګ شروع دی، په هغې باندې چې کوم الفاظ راځي، نو بحیثیت یو پاکستانی، بحیثیت یو پښتون او بحیثیت یو مسلمان، مونږ لم دا پکار دي چې هغه سپورټ کو په دې وخت کې. او د هغې وجه دا ده چې آی اس آی خو زمونږ هم ده، نو که هغوی یو داسې د یو بهادرۍ یو کار کړی دی، نو په هغې کې خو څه شک نشته. او که څوک په هغې باندې خفه کېږي، نو دی کې خو د خفګان څه خبره هم نشته او نه داسې خبره ده چې
پاغي کې مونږ د چا هتک کړی دی یا فهیم الله څه هتک کړی دی یا چا بیزتۍ طرف ته اشاره هم نه شوي. پاغي کې خو هغوی صرف او صرف د آیسای داسې تعریف کړی چې یاره آیسای تر د دون حده پورې لکه هغوی کوشش کوي چې یاره بل کس ته داسې نقصان ونشي او یا مظلوم پکې رانشي، بې ګناه پکې رانشي او هغه پکې دغه د هغوی دغه ښکار نشي چې کوم دا سزاګانې هغوی ته بیا میلاویږي د هغې ښکار نشي. او دا خو زمونږ د دې نه هسټري ډکه ده. د آیسای په باره کې خو دا کیسې زمونږ په زبان زد عام دي چې یاره هغوی د خپل ټارګټس دپاره هغوی فقیر جوړ شوي دي، هغه تیکو خرڅولو والا نینو خرڅولو والا جوړ شوی دی. په هغه ځای کې هغوی تاویږي راتاویږي او د هغوی هغه ډیوټیانې داسې وي چې په هغه کس باندې او په هغه ټارګټ باندې نظر ساتي او هغې دپاره هغوی هر رنګه چې کوم ګیټ اپ وي هغه هم وله جوړوي، کوم میک اپ کولی هغه هم وله کوي او چې څونه حده پورې هغوی هغه ځای کې وخت تیرولی شي نو هغه ځای کې وخت تیروي. نو دا خو زمونږ د وطن هغه جانباز سپاهیان دي او دا خو هغه پټ زمونږ جانباز دي چې په دې باندې خو زمونږ سر د فخر نه بلند دی. او زه باز پر خپل ویډیوز کې اکثر له تاسو ته ویمم چې نن زمونږ را سرحدونه چې په حفاظت کې دي او مونږ د شپې په قلاره باندې خوب کوو، د دې په شا باندې عمدقه د هغوی هغه سترګې کولو دي، د هغوی سترګې که نه وې کولو او د هغوی دا سترګې بندې وي نو نن به مونږ په قلاره باندې خوب نه کولو. مونږ سره په دې خوا کې دا کم هیوادونه دي، دا کم ملکونه دي، په دې کې تاسو نظر واچوئ چې هغوی په دغسې آرام باندې خوب کولی شي چې د چا فوج چې کوم دی هغه اکټیو نه دی، هغه ژوندی نه دی او هغه په هر څه باندې نظر نه دی او هغوی دغه خبرو طرف ته خیال نه دی. نو د هغوی حالت ته مو ګورئ او زمونږ حالت ته مو ګورئ. ټیک ته چې زمونږ په ملک کې به په دې وخت کې د غیر یقیني صورتحال به وي، د مهنګایۍ صورتحال به وي او یا به زمونږ سیاسي مونږ په استحکام طرف ته به نیو، مونږ به غیر مستحکم یو. خو د دې نه باوجود خو زمونږ دقه یوه اداره ده چې په دغې باندې زمونږ نظر هم دی او په دقې باندې زمونږ سترګې هم دي او دقې طرف ته زمونږ خیال هم دی. مونږ چې کلم سوچ کوو، کلم چې دغه کوو، ما تاسو ته په خپل ویډیوز کې دا بار بار ویلي چې دې سره زمونږ یو خپل رومانس دی، دې سره زمونږ یو خپله مینه ده. نو هغه د مینې اظهار به اوس چې مونږ داسې نه کوو، په هغې باندې زمونږ نه بعض افغانیان ملګري یاران دوستان وروڼه زمونږ چې هغه هم مسلمانان هم دي او هغه هم پښتانه دي، هغوی په دې خبرو باندې خفه کېږي او بیا په هغې باندې څه نیګیټیو کمنټس کوي او د پاکستان په باره کې یا د پاکستان د آرمي په باره کې یا د پاکستان د آیسای په باره کې. دا خو هم ښه نه ده. نن چې هلته په بعض ځینو کې چې کومې خبرې د آیسای متعلق مشهورې دي، آیا دا هغوی په خپلو سترګو باندې داسې لیدلي کتلي دي چې دا مونږ ورسره کړي دي یا زمونږ فوج ورسره کړي دي چې کوم د هغوی په ذهن کې دا آیډیاز دي؟ زه هغه خبرې ډسکس کول نه غواړم چې کومې خبرې هغوی په ذهن کې دا مخکې نه د هغوی مشرانو اچولي دي. آیا هغوی په خپلو سترګو باندې دا لیدلي دي چې دوی کومې خبرې یا کوم څیزونو سره زمونږ نسبت کوي یا زمونږ د فوج یا زمونږ د آیسای نسبت کوي؟ آیا دا هغوی په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، داسې شوي دي، دا خبره په واقع باندې هغوی سره شوې ده که نه؟ دا د دروغو یو کهاني ده او خلکو منګړت جوړه کړې ده او هغې په خلکو په ذهنونو کې اچولې ده. زه بار بار په دې خپل ویډیوز کې اکثر له دا خبره کوم چې مونږ په ماشوموالي کې د بو نه به یرولو خپلو والدینو خپلو مشرانو. آیا دا بو چا لیدلی دی؟ دا بو شته؟ دقه شان زمونږ دا بعضې خبرې چې کومې دي د هغې مثال هم د دقې بو سره دی. نو زمونږ د افغانستان د ورونو او د هغوی د بعض خلکو په ذهنونو کې او خاص کر په دې هغوی په دې ټین ایجرز کې او د هغوی په دې ینګ جنریشن کې دا بعضې خبرې د هغوی په خمبیر کې مکس کړي دي هغوی چې هغوی زمونږ نه هم په دقه خبرو باندې نفرت کوي. حالانکه چې کله زمونږ په دې ځای کې مونږ سره هغوی یو ځای ژوند تېروي او چې کله مونږ سره دلته په یو ځای وخت تېروي، یو ځای راسره روټۍ چای خوري، دلته کاروبار کوي، نو بیا زمونږ د دې ځای صفت کوي. خو چې څنګه خوا ووړي بیا هغې نه پس هغوی د دې ځای د وطن پسې د خورې پسې خبرې کوي. نو آیا دا خبرې هغوی دپاره جایز دي؟ دا هغوی له چې کوم مقام ورکړی دی الله پاک یا هغوی له چې کوم دولت الله پاک ورکړی دی، هغه مقام او دولت هم د دې خورې نه ول الله پاک ورکړی دی. نو د دې خورې خلاف داسې خبرې او بعض داسې نیګیټیو ریمارکس چې هغوی کوم په کمنټس کې کوي یا په هغوی په مونږ پسې کوي یا زمونږ آیسای پسې کوي یا زمونږ فوج پسې کوي یا زمونږ د خورې پسې کوي، آیا دا هغوی له زیب ورکوي؟ دا د وفا تقاضا ده؟ په خپله د خپل ګریوان کې په خپله سوچ کې دا د وفادارو خلکو تقاضا ده او که نه ده؟ په دې ننني ویډیو کې صرف او صرف د فهیم الله صاحب په دغه ویډیو باندې او په هغې په کمنټس باندې مې دا ویډیو جوړوله او د هغوی مخې ته مې دا خپل ګزارشات کېښودل. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.